السلام علیکم ګران کتونکو عبدالله شیرین یو پیر بیا تاسو په خدمت کې حاضر یم. امید در به ساتم چې تاسو ټول به په خیر خیریت سره والله پاک نه مې دغه ارزو تمنا ده کم مشکلات کم ستونزې چې موږ ته رامخې دي الله پاک ته په خپل قدرتونو باندې حل کړي. په سوات کرنٹ افیرز پروګرام کې باندې تاسو سره د سوات تازه صورتحال شریک کوو د موسم په حواله سره او بیا خاص کر روډونو په حواله سره څنګه تاسو ته معلومه چې سړکونه د علاقې د ترقۍ په پرمختګ کې یو اهم رول ادا کوي. نن چونکې د سحر نه پرایسته موسم ډیر زیات د وریځې و او نری باران بیا شروع شو. د هغې نه بعد بیا ماسپښین ټایم کې باران ډیر زیات تیز شو. د هغې سره د ګلۍ سلسله هم شروع شوه. موسم ډیر زیات خوندور او یخ شو په شهري علاقو کې او بیا خاص کر بلایي کم علاقې چې دي په هغه کې د سوات کالام سیمه باندې یاده کړو. د هغې چې کوم بلایي علاقې دي مهورن جیل ګبرال د هغې چې کوم پهاړي سلسله ده په هغې باندې د واورې سلسله هم شروع ده. د هغې د وجې نه هلته موسم ډېر زیات یخ دی. خلکو ګرم ملبوسات دلته هم راغستې دي او هلته هم راغستې دي. خلکو دغه ګرم ملبوسات راغستې او ګرم خوراکونو طرف ته زیات تر توجه کوي. کباب خوري څوک شوپړ څوک نور دغه ګرم خوراکونو نه خوندونه اخلي. نو موسم ډېر زیات خوشګوار هم شو او یخ هم شو چونکې په شهري علاقو کې خلکو پنکې لګولې. پنکو هغه سلسله الحمدلله بنده شوه. اوس هم موسم ډېر زیات یخ او خوندور شو. دا هم موسم اپډیټ و تاسو سره مې شریک کول. خو له هغې سره کوم وګورو چې کله هم باران شي زموږ په علاقو کې بیا دغه نالۍ بندې خلک ورته ګن راوځاري. هغه نالۍ بندې شي د هغې د وجې نه بیا خلکو ته په لاره باندې او یا په سړکونو باندې تګ راتګ کې ډېر زیات مشکلات دي. په دې حواله سره زما او ستا یو اهم رول دی او هغه دا دی چې موږ کوم ګن چې دی هغه نالو ته نه وځارو او هغه چې دی کوم ځای ته ایمې ونه دي هغه ځای ته وړو نو بهتره به وي. دا مشکلات او ستونزې به بیا همته مخې ته نه راځي. دویمه خوشخبري دا ده چې د سوات چې کومه سیاحتي مقام دی مهورن جیل هغې ته د سړک بهترین سړک د جوړېدو آغاز شوی دی او سمټي سړک دغه جوړ شوی دی. تر اوسه پورې چې کوم د اپډیټ راغلی دی موږ لیدلی دی نو د ابشاره پورې دغه روډ الحمدلله جوړ شو. خلک اوس په خپل ګاډي کې ابشار ته هم تللی شي او نور کار ته هم شروع دی چونکې اوس ګورو چې آیا دوی به دا روډ په دې سیزن کې کمپلیټ کړي که نه مخې ته به بیا روان سیزن کې به دې دا مزې خوندونه به موږ په دغه روډ په خپل ګاډي کې اخلو. نو امید ساتم چې دغه روډ باندې هم درته کار وشي او سیاحانو ته په دې یخنۍ کې هم د ابشاره پورې راتلو موقع جوړېدی شي. نو تاسو هم دغه خپلې سیلګریزې سیمې ته یخې سیمې ته ډېر واورو نه تاسو خوندونه اخیستی شي. دغه څو خبرې ما ستاسو سره شریک کړم. زه عبدالله شیرین په دې ټایم تاسو نه اجازت غواړم. د لوی الله په امان.